نن ورځ د پریکړې ورځ ده. پریکړه ډو اور ډای، یعنی یا مړ شه یا ژوندی پاتې شه. دا ورځ به دا فیصله کوي چې مونږ به یو قوي باعزته او نه ماتېدونکې قبیلې په توګه یو ځای ودرېږو او یو کېږو. نو یہی وجہ سے ویلي چې ستاسو هره خبره په خپل ځای کې به د خپل قوم نوم لیکئ، د شناختي کارت جوړوئ، په سکول کې داخله کوئ، په خپل قوم نوم به لیکئ. او زه د خپل قوم ته، د خپلو ننګیالو ته، د خپلو بریالو ته، د خپلو شملورو ته، د خپلو نامورو ته او د خپلو مټولو ته بیا سلام کوم، بیا سلام کوم. که چا زما د امداخیل د قوم د مشر د کشر عزت ساتو، د هغې به عزت کېږي. یو بل ته به ودرېږو، یو موټی به ودرېږو، که هغه دلته دي، که په سوات کې دي، که په هر ځای کې دي. د کوزدر حمزه خیل قبیلې مشرانو د پاک فوج په شمول نورو امنیتي ادارو د مکمل مرستې اعلان کړی دی او ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې چې پاک فوج او سیاسي قیادت د نړۍ په سطح پاکستان ته کم مقام ورکړی دی، ادارو کردارکشي کول ملک دښمني ده. په دې سلسله کې کوزدر بټانو کې د شاو ملک فضل غفور په مشرۍ کې د ملک نیکزاده په حجره کې د فخر حمزه خیل قومي تړون یوې جرګې تابع شوی وه چې پکې د سپریم کورټ وکیل ملک اجمل خان په شمول کوزدر ادینزي تورمنګ سوات جهانګیري نه د حمزه خیل قبیلې سره تعلق لرونکو قومي مشرانو او کشرانو په ګڼ شمېر کې شرکت کړی و. حمزه خیل قومي تړون جرګې ته د وینا په وخت صدر محفل ملک عبدالغفور خان، سپریم کورټ وکیل ملک اجمل خان، کوربا ملک نیکزاده، ملک وزیر ګل، ملک جمعه رحمان، ملک نعمان خان، ملک امان الله خان، رحیم زیب کاکا، عاطف زمان، ارشد رحمان ګل، عمران، سمیع الله، مولانا اسد الله، بختي روان، ولی محمد او ګڼ شمېر نورو کسانو جرګې ته په راتګ د حمزه خیل قبیلې مشرانو کشرانو شکریا ادا کولو سره د حمزه خیل قبیلې په تاریخ رڼا واچوله او زیاته کړه چې دی د یوسفزو زیلی شاخ دی کم چې د کوزدر په شمول ملک په ګڼ شمېر نورو برخو کې آباد دی، خپل شملور خلک لري. مشرانو وویل چې د دې لپاره نور ټول قامونه او خیلونه عزتمند دي. د دې د جرګې مقصد د یو غږ، یو طاقت، یو نوم، ښه کردار، مینه، محبت، اتحاد، اتفاق او احترام د لاندې مشرانو کشرانو یو بل پیژندل، خپل ورورولۍ ته دوام ورکول او نورو قامونو سره ښه تعلق ساتل دي. وینا کوونکو د قبیلې په مشرانو کشرانو زور ورکړی دی چې اعتبار، اخلاق، کردار، میلمستیا، د ظلم په ضد ودرېدل د دې د مشرانو صفت دی. باید چې دغه صفتونه عملي شي. دوی د قام د بچو هنرمند، تعلیم یافته جوړولو او ښه تربیت کولو زور ورکړی دی. د حمزه خیل قبیلې جرګې مشرانو د نړۍ په موجوده حالاتو کې د پاک فوج او سیاسي قیادت په شریکه کوښښونو ملک وقار مخ په وړاندې بوتلو د کردار ستاینه کړې ده او دې سلسله کې د هر قسمه مرستې کولو اعلان کړی دی. جرګه کې د حمزه خیل قبیلې مشرانو کیک کټ کولو سره کوربا نوابزاده لخوا صدر محفل ملک عبدالغفور خان ته لونګی په سرولو نه علاوه ملک اجمل خان وکیل او ملک نیکزاده ته تحفې هم ورکړي دي. محمد اسرار، خیبر نیوز، بټان، چکدره، کوزدر.